نه چې نفس دې هغه کابو کې شي او نفس کې انکساري پیدا شي. او بل د سره لپاره وتعظیما لنعمت الله، بل د تعظیم د نعمت د الله لپاره چې د الله د نعمت تعظیم وشي. دا یو نوړی درانه ګڼل پکار دی، سپکه نه دي ګڼل پکار، ځکه هم د دغې نوړی نه ډوډۍ جوړیږي او دا هم د دې ډوډۍ نه راوتی ده. نو دا د بنده نه وي خو یو نوړی وغورځېده، نه، د الله هر نعمت ډېر لوی دی چې یو نوړی راکړه دا هم د الله ډېر لوی نعمت دی. نو لتعظیما لنعمت الله، دپاره د څه؟ تعظیما لنعمت الله، دپاره د تعظیم د نعمت د الله چې د الله د نعمت تعظیم وشي. او تعظیم څه ته ویلی شي؟ تعظیم دې ته ویلی شي چې د بنده په زړه کې د یو شي عظمت وي. نو چې د یو شي عظمت وي نو په هغې بنده شکر وموباسي. او د شکر باره کې الله رب العزت قرآن مجید کې فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. که تاسو زما د نعمتونو شکر ادا کوئ، تعظیم یې کوئ، نو زه به تاسو له دا نعمتونه نورم سیوا کم. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. او که تاسو ناشکري کوئ، څه مطلب؟ تاسو انکار د هغې د عظمت نه کوئ چې زه یاره دا څه شی دی. ان عذابی لشدید، ګورې زما عذاب لشدید، ډېر زیات سخت دی، خامخا سخت دی. نو یو معنا به دا شي چې زما د نعمتونو شکر ادا کوئ چې سیوا یې کم درله، یو به درله دکم در برقرار وساتم، نور به درله هم درکم. لکه بنده په یو کور باندې شکر ادا کړي او هر وخت په زړه کې د هغې نعمت قدر کوي، نو الله به ورله دا کور هم برقرار وساتي او د دې نه علاوه به ورله نور هم ورکړي، نور به ورله هم ورکړي. دغه شان نور څیزونه دي چې بنده شکر ادا کوي. او تعظیم یوازې په لسان باندې نه دی، دا په ارکانو باندې هم دی، په جنان باندې هم دی، په اعضاو باندې هم دی چې بنده په اعضاو باندې هم شکر ادا کوي. لکه کور دی، الله نعمت درکړو، نو په هغې کې ته مونځ کې، نوافل پکې کې، سنت پکې کې، او صدقې تینا د هغې کور نه وباسئ چې یاره صدقې ورکم. دا د دې کور نعمت شکر ادا کول دی. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. خو ګوره که ناشکري مو وکړه چې یاره د خپل کور ته دروند نه ګورې، وایي چې یاره دا څه کور دی، کور خو د پلانکي دی. ان عذابی لشدید، الله فرمایي زما عذاب دومره سخت دی، دا به درنه هم واخلم او نور به در باندې هم بند کړم. بعضې خلکو کې دا عادت وي د دې ډېر مال سره د بنده د یو بنده په زړه کې کله کله ناشکري پیدا کېږي. ډېر مال چې ورسره راشي هغه بیا د ځان نه بره ته ګوري په دنیا کې او ښکته ته نه ګوري. نو هغه بیا وایي چې د ده نه دې ډېره شي، د ده نه دې زما دنیا ډېره شي، د ده نه مې دې ډېره شي. داسې دي یو ګاډی به ورسره خپل وي، خو وایي به نه زما دا ګاډی نه ده خو خدا اخلم. اوس که چېرې دا په دې وایي چې الله را کړی مال دی، زه به د دې نه ښکلی ګاډی واخلم، خو ټیک شوه. خو که چېرې دا په دې چې یاره دا څه ګاډی دی، د دې نه خو نه ګاډی ښه دی، او وي ورسره څه نه، او دی دکه وایي د خپل ګاډي نه اړه تور وي، د کور نه اړه تور وي، دا ټول ناشکري ده. نو تعظیما لنعمت الله. او بل نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل ولا یدعها للشیطان، نه دې پرېږدي دا شیطان ته، ولا یترک هذه اللقمة للشیطان، نه دې پرېږدي دا لقمه او نوړی شیطان لپاره. شیطان ما تاسو ته ویلي شیطان یا په خپله خوري یا یې د بل د کاره وباسي، خو شیطان پې خوشحالیږي او شیطان نه غواړي هغه څه چې په هغې الله رضا شي، هغه شی نه غواړي. او په نوړی باندې راغستو باندې الله رضا کېږي، شیطان پې ځکه خفه کېږي. او د نوړی په راغستو الله ځکه خوشحالیږي چې دا د الله د نعمت ته شکر ادا کړو. وامر ان تسلط القصعة، او نبی علیه الصلاة والسلام حکم د دې هم کړی دی چې کاسه دی هغه دی وسټلی شي. نو یو دا چې شیطان لپاره به نه پرېږدو هغه نوړی چې هغه کته وغورځېږي، بله دا کاسه به صفا کوو. دې دواړو کې تعظیم د نعمت دی،
لکه دا کاسه صفاکول د حرص علامه نه ده بلکې دا د شکر علامه ده. ما تاسو ته ووایي هغه مجوسي حضرت حذیفه بن یمان رضی الله تعالی عنه ته دا خبره ځکه کوله وی چې دلته دا د سپکو او د حریصو خلکو علامه ګڼلی شي چې هغوی غورځېدلې نوړی راخلي نو خلک وایي ډېر اوږی دی اوږی دی ګوره نوړی راخلي د ځمکې نه سړی پرېږده بله به وخوري که نه دا خو دې ډېر اوږی دی پکې نه دا د حرص علامه نه ده دا د نعمت د شکر علامه ده او دا د تواضع علامه ده او دا باب د سره د تواضع دی. خیال کوئ باب د تواضع دی ځکه ورته دا حدیث په دې کې راړل. یا ولا یدعها للشیطان په حقیقت کې شیطان په دغه باندې د نوړی باندې تصرف کوي. یاد بساتئ لکه حقیقت کې مجازن نه دی بلکې شیطان په دې نوړی باندې تصرف کوي او دا د انسان د لاسونه غورځېدل غواړي او د انسان نه پرېښودل غواړي. هغه وایي چې انسان نه دا نوړی په څه طریقه باندې پاتې شي چې زه یا وخورم یا نه خو چې دی رانه ونه خوري ځکه هغه د مؤمن په هر هغه کار باندې خفه کېږي چې په هغې الله رضا کېږي. نو دا کار به مونږ کوو په څه نیت باندې چې د نبي علیه السلام سنت دی او نبی علیه السلام حکم کوي چې داسې وکړئ او منع کوي د دې نه چې هغه بنده پرېږدي. دا شاه ولی الله صاحب رحمت الله علیه د دې حدیث لاندې او د نورو احادیثو چې نبی علیه السلام فرمایي چې تاسو نوړی مه پرېږدئ تاسو ته نشته پته چې برکت په کومه کې دی لکه دې حدیث کې اخیره کې راځي انکم لا تدرون فی ای طعامکم البرکه. د دې باره کې هغه فرمایي چې ما به هم دا وی چې شیطان پې خوشحالیږي خو یوازې شیطان پې خوشحالیږي نه د دې په پرېښودو باندې په حقیقت کې شیطان دې باندې تصرف کوي او هغه غواړي دا چې دا نوړی دی دا انسان راوانخلي او دی ونه خوري. یو ډېر عجیبه هغه بیا مشاهده لیکلې ده. حضرت شاه ولی الله رحمت الله علیه صوفي و هغه اکثر د احادیثو تشریح چې کړې ده نو هغه یې د مراقبو په شکل کې کړې ده خو دا موږ سره یو عجیبه کار وشو زمونږ په کور کې یو عجیبه خبره وشوه واقعه چې موږ په هغه غرض باندې دا ومنله چې شیطان حقیقتا مجازن نه حقیقتا په یو څیز کې تصرف کوي او تاسو به ګورئ په دې اکثرو څیزونو کې چې دا خرابتیا راځي نو بنده کله کله اریان شي چې دا څه چل دی چې په داسې وخت کې دا خرابتیا راله. دا ډیګونه دي دا غټ غټ ډیګونه یا دا لوډ سپیکر دي نو چې موږ چېرته مجلس له ورشو نو تقریبا دا پکې عین په موقع باندې خرابېږي عین په موقع خرابېږي او تار به وځي او بیا به وروستو جنریټر هم کله داسې سمې ونه خوري کله یو بل شی داسې وي چې بس بنده وایي چې ګوره دا پندل او دا ډیګونه دي او دا د روانو کارونو له داسې سم وي موږ وانه اورېدل چې هغوی پیټی په اوږی ښي طالب به پیټی په اوږی ښي هغوی نږدي هغه هلته ښه ټیک ټاک وي دی ته دوام دا شیطاني عمل دی دا شیطان پکې سروانې وکړي چې یاره دی نه دا مجلس خراب کړي نو دی څه دا نه چې ګنې حالات بدلولی شي خو روانې خو کولی شي که نه حالات نه روانې خو کولی شي نو روانې کوي دکې دپاره چې اعمال کېږي که نه نو اعمالو سره د ده هغه زور ختم شي او دی بیا وتښتي چې اعمال کمزوري شي نو دی حمله شروع کړي. نو هغه شاه صاحب رحمت الله علیه شاه ولی الله رحمت الله علیه فرمایي چې زمونږ یو مېلمه راغلی و او لیکي چې د شاه عبدالرحیم صاحب چې د هغه والد صاحب د هغه شاګرد و نو زمونږ هغه چې کوم د ناستې ځای و بیټک و نو هغې کې هغه مېلمه ناست و نو مونږ وله روټۍ راړه د کور نه چې د کور نه ډوډۍ مو راړه هغه مېلمه یوازې لګیا و ډوډۍ خوړه مونږ خوړلې وه یار څه وجه وه خو مېلمه لګیا دی ډوډۍ خوري مولوي صاحب نوړی راخلي پورې کوي او بیا یې خوري خو زمونږ د هغه نوړی ته خیال نه دی مونږ خبرې هم کوو هغه څه تپوس وکړي مونږ څه خبره وکړو دې کې د هغه د لاسو نه نوړی وغورځېده د ګوتو نه یې نوړی وغورځېده
او نوړی دوره یکدم وغورځېده چې مونږ خو دې ته خیال ونه کړه چې دا څه چلو شو خو مونږ وې په مولوي صاحب څه چلو شو چې داسې یې کړل په مولوي صاحب باندې عجیبه کار شو چې داسې یې کړل چې نوړی ته څنګه وغورځېده نو مونږ وې ده بس نوړی ده وغورځېده اوس به خو مولوي صاحب خو عالم و هغه یکدم دا حدیث ذهن ته راغلو چې اذا سقطت لقمة احدكم فليمت عنها الاذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان چې نوړی درنه وغورځېږي تاسو کې د چا نه نو راوادي خلي صفا دي کې او بیا دې وخوري وی هغه مولوي صاحب هم اکه شان حدیث باندې عمل وکړو نوړی راواغسته داسې هسې ویې صفا کړه لکه دا هم یو ښه خبره ده چې بنده په حدیث عمل کوي نو هغه کار دی کوي چې نبي علیه السلام څه فرمایلی دي که ورسره څه نه ویني نو همسې دې داسې وکړي لکه هغه ورځ داسې کې ما تاسو ته ووایي بستره کې چې بنده بسترې له ځي نو دې ته دې نه ګوري چې دا صفا شوې ده یا به دا صفا وي د ما نه وروستو پکې څوک نه پراته دي بلکې د سنت عمل کوي او هسې دې داسې یو دوه درې ځله لاس راښکي او هغه بستره دې صفا کوي چې په سنت عمل راشي الله رضا شي شیطان خفه شي کله چې مونږ په جمرات کې کاڼي ولو انو مونږ بسم الله الله اکبر رضا للرحمن ورحمن للشیطان په نوم د الله باندې الله اکبر الله ډېر لوی دی رضا للرحمن دا کار کوم د الله د رضا دپاره ورغمن للشیطان او د شیطان د خفه کولو دپاره د هغې نه خلکو کیسه جوړه کړه هغوی وایي دا موږ شیطان ولو دا موږ شیطان خفه کوو د دې وجې بعضې خلکو ذهن کې دا راځي چې یاره دی په داسې څه ویشتل غواړي چې موږ ښه پوره خوږ کړو نو څوک په چپلو څوک په غټو غټو ګټو دا ډېر بلکل مکروه عمل دی چې څوک داسې کوي بس په معمولی داسې کا که څوک وایي چې یاره دی ستاسو په دې داسې باندې خفه شو داسې باندې ورته وایه او خفه کېږي یو بنده چې دی څوک والله خدمت کوي او اوبه پې اړوي چې یاره تاسو ګرمي ده نو هغه پې خوشحالېږي ورته وایي جزاک الله خو که چېرې معمولي غوندې وه داسې ولې دې وایي داسې وکړه په دې کې څه دي دا خو تا ما باندې لعنت راولېږه داسې یې کړه نو چې دی داسې خفه کېږي نو شیطان به هم دغه شان خفه کېږي بل د شیطان کمزورتیا دا ده چې هغه ته معمولي غوندې شی ډېر غټ ښکاري د مؤمن یو معمولي غوندې عمل نه دی هغه ورته غټ ښکاري لکه چې دی شیطاني خوب مؤمن وویني نو نبي علیه السلام فرمایي چې دی د کیڼ طرف ته یو درې ځله داسې کړي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم تو کاڼې مې نه تو کې بس چې درې ځله دا عمل وکړي د دې شیطاني خوب هغه اثر به ختم شي یو د ده زړه نه به هغه بوج ختم شي دوه چې دی په دې پریشانه شو سوره په دې خوب باندې هغه پریشانی به ختم شي دریم شیطان به پې خفه شي چې ما دومره محنت وکړه لوی فلم مې ورته جوړ کړه د خوب نه او هغه راله په درې ځله باندې هغه ډسمس کړه ختم یې کړه بس داسې کړه هېڅ نشته ختم شو هغه یو لویه ډرامه جوړه کړې وه او هغه ډرامه یې ختم شوه ختم مس شوه نو شاه ولی الله صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې مولوي صاحب بس هغه نوړی راواغسته او صفا یې کړه او بیا یې خوړه چې بیا ترې وغورځېده وایي موږ مولوي صاحب په لاسو څه چلو شو مولوي صاحب چې بیا هغه نوړی ته لاس کو اوس موږ ځکه ګورو چې مولوي صاحب نه بار بار نوړی غورځي نو هغې نوړی ټوپ کو نوړی د دې نه هغه ځای ته لاړه نو مولوي صاحب هم د نرمه چې نوړی چېرته پرېښوده چې دا خو به زه سنت باندې عمل کوم نو ورپسې ورمخکې شه چې ورمخکې شه نو نوړی ښه اوچته پله لاړه شاه ولی الله صاحب رحمت الله علیه بس مولوي صاحب هسې خو ناست و بیا ورپسې ورپاسېده هغه نوړی راواغسته او صفا یې کړه ویې خوړه موږ څه په عجیبه
دغه کې شو چې خدای دا لاسه دی. مولوي صاحب هم لاړ او خبره هم تېره شوه. کله مونږ وی چې مولوي صاحب سره پیریان دي، کله مو وی چې څه دي، کله مو وی چې څه دي، کله مو وی مولوي صاحب عامل دی. یو څو ورځې پس زمونږ په کورنۍ کې په چا ماشومې باندې پیریان رالل. په پیریانو کې دا ټول جنات نه، په دې جناتو کې شیاطین هم وي. یو جن په حاضر شو او هغه عجیبه خبره وکړه. دا ماشوم اړو په دغه وخت کې ونه بله دوره ماشومه وه چې هغه د دې کیسې نه اړو خبر نه وه چې دا څه شوي دي څه نه. وی لګیا و هغې ماشومې په خوله باندې هغې جن وی چې زه غټ جن یم او شیطان یم. نو وی موږ ورته وی چې ته څه غواړې دې ماشومې نه؟ وی چې بس زه راغلی یم او دا دې کور کې یم. نو موږ ورته وی چې موږ معاف کا، دا څه کوې؟ ماشومه دې په تکلیف کړې ده. وی هغې جن وی چې زه ستاسو نه ښه پوره په تکلیف یم، دلته ذکر فکر کېږي او زما داسې دونه خو زما خلاف دی مزاج. وی بیا یې ووی چې هغه یو ستاسو یو مېلمه راغلی و. نو یې موږ وی چې هغه مېلمه خو راغلی و. مولوي صاحب کیسه ټوله یاده وه ټولو خلکو ته، ټول کورنۍ ته. وی چې هغه مولوي صاحب خو مونږ ښه پوره په تکلیف کړو. نو یې موږ ورته وی چې دا څه چلو؟ وی هغه ووی چې یاره چل داسې و چې د مولوي صاحب خبرې کولې نو موږ وی چې دا نوړی ترې موږ وخورو. نو یې مولوي صاحب خو نوړه کلکه نیولې وه. نو یې موږ وله لاس له داسې دیکړه ورکړه. نو تاسو خو زموږ هغه حرکت نه لیده او مولوي صاحب حرکت مو ولیده، نوړی ترې وغورځېده. موږ وی دی به پرېږدي. نو هغه راواغسته چې وی خوړی نو موږ ترې بیا وغورځولو. دا چې دی ورپسې مخکې شي نو موږ خلاف عادت چرې داسې کار مو نه دی کړی چې په موږ باندې خلک پوه شي. خو موږ د ده نه هغه نوړی اپله کوله. بس وی هغه نوړی پسې ګرځېده. نو وی اخر راواغسته. نو زموږ د کار یې وباسله او خپله یې وخوړه. نو شاه ولی الله صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې دغه وجه وه چې ما ومنله چې دا حقیقتا هم دی داسې کوي، باقاعده په یو څیز کې روانې کوي، نقصان کوي. او امر ان تسلط القصعة، نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم نه دی کړی دی چې کاسه دی هغه دې صفا کړی شي. ګورئ دې کاسې ته موږ هم کاسه وایو، عربی کې ورته هم کاسه وایي. نو موږ د عربی نه راغوستې ده خو بیا مو په نري کاپ باندې بدله کړې ده. په اردو کې فارسی کې چې کاسه لیکلی شي هغه بیا هم داسې لیکلی شي، یا قصعتون هغه هم لیکلی شي او داسې هم لیکلی شي. خو په فارسی کې او په عربی کې په نري کاپ سره هم لیکلی شي. څنګه د هغه شعر زمونږ مراقبه کې وایو: الا یا ایها الساقي ادرک اسن وناولها. او دا قصعتون دا هغه پیاله ده او هغه کاسه هغه بله پیاله کاسه ده، غټه کاسه. یا د دې نه مراد هغه تالی دی او د هغې نه مراد کاسه ده. ځکه د هغې قرآن مجید کې هم ذکر راغلی دی وکأسن دهاقا، هغه ډکې ډکې پیاله. نو هغه پیاله ده او دا کاسه شوه. نو کاسې ته مونږ کاسه و او قصعتون ته مونږ څه و؟ پیاله و. دا پیاله شوه. وامر ان تسلط القصعة، او دا پیاله که ستاسو خیال وي دا مخکې به بلغمه پیاله ورته وي، داسې اوس هم پکې دا یخني خلک دي هغه ته مراد دی. نبی علیه السلام فرمایي هغه وسټئ، هغه صفا کوي، صفا یې کوي، ښه صفایي یې وکوئ او په ګوتو باندې وسټئ، پرېږدئ پکې مثالا، یعنی سټلې وکوئ. قال نبی علیه السلام فرمایل فإنکم لا تدرون فی ای طعامکم البرکه، نشته له تاسو ته پته، لا تدرون نشته له تاسو ته پته، فإنکم ځکه تاسو چې لا تدرون نشته له تاسو ته پته، فی ای طعامکم البرکه چې په کوم طعام کې ستاسو برکت دی. هسې نه چې د برکت ډوډۍ درنه هغه کاسه کې پاتې شي او تاسو څه شه ډوډۍ وخورئ. نو نشته تاسو ته پته چې په کوم کې برکت، چې نشته درته نو بیا ټوله ډوډۍ هغه کاسه صفا کوئ چې کم از کم یقین مراشي چې موږ به کې برکت هم وخوړو. او هسې نه چې برکت والا ډوډۍ ستاسو نه پاتې شي په دې دغه کې کاسه کې اکثر دا لږ څه پاتې شي نو بیا خلک یې پرېږدي، نو پرېښودل نه یې پکار بیا. ها البته دوره ده که چېرې ډېر سالن پاتې کېږي یو نه خو سالن ډېر اچول نه یې پکار، نو بیا هغه ډېر سالن پرېښودل پکار دی، بل څوک دی وخوري. خو غاړې والا صفا کا، غاړې صفا کا چې بل بنده هغه خوري چې په مزه یې وخوري، صفایۍ سره وخوري، خو پرېښودل نه دي پکار.
پرېښودل په هغه صورت کې چې لږ وي نو نه دي پرېښودل پکار دا هغه چا دپاره چې څوک دا ډوډۍ وخوري او بیا هغه لږ څه پرېږدي. او ګوتې نه وسټي، ګوتې هم باندې خلک نه سټي، ګوتې نه سټي. او ټیشو باندې اول صفا کوي، دا په ټیشو صفا کول اول دا ډېر غلط شی دی. د ګوتو نه سټلو نه مراد دا دی چې دا ګوتې به دې صفا هم شي خو هغه برکت به هم در سره ګېډې ته دې ورشي. چې تی په ټیشو باندې صفا کې نو هغه برکت دی یا هغه نوړی ده هغه خو لاړه، هغه خو ټیشو سره لاړه. نو ټیشو په برکت باندې څه کوي؟ تا له برکت ضرورت دی، نو داسې نه دي کول پکار. ها البته که بنده ګوتې وسټي او بیا اخره کې صرف د هغه غوړوالي د وجې ټیشو استعمال کړي نو خیر دی. فی ای طعامکم البرکه، نشته تاسو ته پته چې په کوم طعام کې ستاسو هغه برکت دی. دې کې د نبی علیه السلام فعل او قول دواړه معلوم شو چې د تواضع علامه ده. بعض خلک دا د تکبر په وجه باندې دا کار نه کوي، وایي راسې نه چې خلک راپورې وخاندي، نو نه کوي دا کار. اوس که څوک په چمچ خوراک کوي نو هغه څنګه دی؟ نو بلا عذره چې هسې ضرورت نه وي نو د تکبر په دغه باندې چې وي نو نه دی پکار. خو که چېرې ضرورت وي، مجبوري وي، ګوتې داسې وي یا هغه شی په ګوتو کې نه راځي لکه نرمه حلوا شوه یا پیرني شوه هغه به خود په چمچ خوري، یا سالن بعضې خلک نشي خوړی هغه هم ټیک ده، وریجې بعضې خلک نشي خوړی هغه هم صحیح ده. خو هغه خو د تکبر د وجې نه بیا به څه کوي؟ د ګوتو په ځای به دا چمچ صفا کوي، دا چمچ به ککړه نه پرېږدي ځکه دې سره هغه شی پاتې شو. نو پته نشته چې طعام کې برکت کم ځای کې دی نو هغه دې ورسره وسټي، چمچ ته وسټي. أن لا تدرون في أي طعامكم البركة، يعني أن الطعام الذي يحضر الإنسان فيه بركة. کم طعام چې وي انو په هغې کې الله تعالی انسان دپاره برکت اچولی. ولا يدري الشخص هل هي فيما أكله، نشته دی پته سړي ته هل هي فيما أكله چې د څه شي باندې خوراک وکړو. ډوډۍ وخوړه که برکت یې وخوړ، ډوډۍ وخوړه که برکت یې وخوړ. نو موږ له خو ډوډۍ نه ده پکار، برکت پکار دی. که څوک وایي چې نه ده ځان مړوم نو ځان مړول نه مراد دا نه دی چې بنده صرف ډوډۍ وخوري چې اشتها ختم شي، بلکې برکت دې ورسره وخوري چې الله تعالی د ده په اعضاو کې د هغې په وجه برکت راولي. حاضر دې مثال داسې ورکوم لکه یو مړېدن دی، یو ګېډه ډکول دي او یو چې دی نو خوند اغوستل دي، برکت اغوستل دي. نو مثال یې داسې دی لکه څوک یو بوجای کې نوړی اچوي، ډوډۍ وچې ډوډۍ پکې اچوي یا دغه شان، نو هغه بوجای خو به ډکه شي خو په خوند به یې پوه نه شي، بوجای ته څه پته لګي چې ما کې څه واچول. نو دې ګېډې ته چې تشه ډوډۍ واچوله برکت دې وانه شو لکه بوجای ته چې ډوډۍ واچوله. ولا يدري الشخص هل هي فيما أكله او فيما سقطه، چې د څه شی وخوړو سی پرېښودو سی وغورځو، او فيما بقي على أصابعه، خیال کوئ، او فيما بقي على أصابعه، او په څه شي سره باقي پرېښودل د ده ګوتو سره، د ده ګوتو سره څه پاتې شو؟ او فی القصعة، او یا په کاسه کې څه پاتې شو؟ برکت پاتې شو که نوړی پاتې شو؟ ډوډۍ. فینبغي ان یحافظ على هذا كله لتحصیل البرکة وتعظیم للنعمة، د پاره د تحصیل د برکت او د تعظیم د نعمت دی دا کار وکړي، حفاظت دی وکړي، یعنی خیال دی وساتي چې کوم شی دی خوري نو هغه ټول حاصل لګي برکت او تعظیم د نعمت. دا حدیث مسلم شریف راغستی دی او په دې کې زموږ ترجمه الباب دا دی چې نبی علیه الصلاة والسلام د تواضع خپل هم عمل کړی دی، موږ ته هم حکم کړی دی. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ابو هريره سے ابن روایت تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روایت کی، قال نبی علیہ السلام فرمائے ما بعث الله نبيا الا رعى العنم، قال اصحابه وانت؟ فقال نعم كنت ارعاها على قراريط لاهل مکه، رواه البخاری. ګوره خیال کوئ، ابو هريره سے فرمائے چې نبی علیہ السلام نے روایت تے چې نبی علیہ السلام فرمائل ما بعث الله نبيا، نه دی لېږلی الله رب العزت یو نبی مگر الله رب العزت چې لېږلی دی نو سره ولي دي په هغه باندې ګډې. قال اصحابه، صحابه ورته ووی وانت،
یعنی دا استفهام دی، تاسو یعنی تاسو هم ګډې سرولی دي؟ فقال نعم، نبی علیہ السلام فرمایل آو، كنت ارعاها ما سره ولیدي ګډې علی قراریط لاهل مکه، په قراریطو باندې د اهل مکه د ګډې ما سره ولیدي د اهل مکه ګډې په قراریطو باندې. قراریط نه مراد چې دی نو د پیسو یو مقدار دی، نو ما په هغې باندې د مکې معظمې د خلکو هغه ګډې سره ولیدي. دا حدیث خو دلته دوره راغی ځکه د دې حدیث دلته کې ترجمه الباب هم دکه دی، نو ځکه دلته هم د هغې هغه ټوکړه راواغسته. بخاري شریف دا حدیث راغستلی. دې کې مراد دا دی چې الله رب العزت په انبیاو باندې د انسانانو د تربیت نه مخکې د ګډو بیزو سرول کړي دي دپاره د دې چې دی د انسانانو تربیت ته سینه لویه پاتې شي. ګډې بیزې چې وي نو دی ډېرې بېقراره وي، کله یو خوا ځي کله بل خوا ځي، او ډېر صبر غواړي. د ګډبا او د راعي دپاره ډېر صبر والا خبره ده. صبر ازما کار دی، کله ګډه یو خوا ورشي کله بل خوا ورشي کله بل خوا ورشي، نو دی هغه راټولوي راغونډوي یې چې شر مخې ونه خوري، چېرته یوازې نه شي، چېرته روکه نه شي، نو هغه دی راغونډوي. نو الله رب العزت به په انبیاو باندې هم یول ګډې وسرولې چې د هغې په وجه باندې د دی په سینه کې هغه زغم او صبر نور هم سیوا شي، برداشت پکې ډېر شي. چې برداشت پکې ډېر شي نو چې بیا کله ورته امت الله رب العزت حواله کو به، نو هغه امت په وجه باندې که هغې کې به ډېر سرکشه او که هغې کې به ډېر روانکاري او که هغې کې به چا انکار کول، وروستو به بیا غاړه یې کېښوده. خو د نبي د الله به ورته بدله ترې نه اخسته، چې کله به مؤمن شو مسلمان به شو، بیا به د نبي د الله بدله نه اخسته. ولې؟ ځکه چې د هغه ایمان به د نبي په خیال کې چې الله تعالی دته ایمان نصیب کړي، چې ایمان به ورته نصیب شي نو انتقام به ختم شو، بس بیا خو مثال. او دغه شان ګډې بیزې هم دي چې ګډو بیزو کې ګډه بیزه ډېر زیات ځان ستړی کړي او روکه شي، خو ګډبی الالی نه چې دا دی ولې داسې وکړل، مړی یې نه، انتقام ترې نه اخلي، بلکې غواړي دا چې دا ګډه زما لاسونه راشي. هغه خلک وایي که نه وایي چرګ که څوک خیله نیسي او که بدله نو دی اوازونه کوي، نو دی چرګ کله کله په خپو کې دا ویښته ونښلي، نو هغه چې څوک راټینګوي دا ویښته ترې لر کوي، به دی دونه کږي دی وایي ما لالی پکې نه، هغه ترې نه ولا هغه ویښته لر کوي، د خپې نه ولا هغه تار لر کوي، بل څه لر کوي. تاسو به اورېدلي د حضرت موسی علیه السلام هغه واقعه هم چې موسی علیه السلام د شعیب علیه السلام ګډې سرولې، نو په هغه وخت کې موسی علیه السلام یوه ګډه ترې نه لاړه او هغې ګډې پسې منډې کړې، نو ګډې هم ډېرې زیاتې منډې ووالې، ډېره مخکې لاړه، موسی علیه السلام ورپسې و. موسی علیه السلام هم ډېر ستړی شو، پو کې مرکونډه ماتې شوې، او ګډه هم ډېره زیاته ستړې شوه، خپو کې مرکونډای وې، ازغي پکې نښتې و. اخر ګډه ستړې شوه، نو بس په هغه ځای باندې کېناسته، موسی علیه السلام ورسره هم کېناست. موسی علیه السلام به د هغې ګډې د خپو نه هغه ازغي ایستل او جړل به، او ګډې ته یې وی ګډه که پویدا و که نه، نو ګډې ته یې وی ګوره ما خو ته دې له نیسلې چې ما وی چېرته شر مخ دې ونه خوري، روکه نه شي، نو ځان دې هم ستړی کړه، زه دې هم ستړی کړم. نو هغه ازغي ولې هم د خپو نه ایستل او جړل هم. وایي الله رب العزت ولې د دې نه وروستو نبوت ورکړو چې تا یو ګډې سره دومره زیات زغم وکړو، نو بني اسرائیل به ډېر زیات دغه وي سخت وي، خو تا په سینه کې الله تعالی هغه زغم واچو، ته به اوس هغوی سره هم ګزاره کوې. ګورئ نبي علیه الصلاة والسلام هم یو ول ګډې ویزې وسرولې، نو وروستو پکې الله تعالی چې نبوت ولا ورکړو، نو د هغې نه هم سیوا زغم ولا الله تعالی ورکړو، برداشت ولا الله ورکړو. حضرت اکرمه رضی الله تعالی عنه د ابو جهل زوی دی، او د نبی علیه الصلاة والسلام د ټولو نه لوی دشمن ابو جهلو، او دی زوی هم په هغې کې پوره هغه وخت سره دشمني کوله، خو چې کله هغه مسلمانېږي نو په خپله باندې هغه څه کوي، هغه د کلي نه ځي، د مکې معظمې نه بهر وځي، او بندرګاه ته لاړو د جدې، او ښځه ورپسې لاړه بیبي، وایي چې ما د نبي علیه السلام نه امان راواغستو. دی چې کله کشتۍ ته وختو
حضرت اکرمه رضی الله تعالی عنه نو کشته خاوند ورته ووی د الله نوم واخله چې ځو نو ده ورته وی د دې نه خو زه راتښتېدلی یم نو هغه ورته وی بیا ما سره مه ځه وی د تا نه بوځم دې کې هغه بیبي چې دی نو ولې آواز ورکړو نو دی ورته وی نه ته ماته څه وایې ورته وی نبي علیه السلام دې معاف کوي وی نه دا تاسې وایي هغه ما څنګه معاف کړي ما څه کم د خیر کار کړی دی زما پلار خو خیر کار کړی نه دی خو ما هم د خیر کار نه دی کړی نبي علیه السلام دشمنی کې خو ما چرې پوچې د نرمۍ نه کار نه دی اخیستی هغې ورته ووی ما د امان نښه راوړې ده د نبي علیه السلام صادر مبارک دی راسره چې دا یې څنګه ووی نو حضرت اکرمه وی ته عجیبه ښځه راکوز شو وی رښتیا وایي وی بلکل رښتیا وایم چې راغلو نبي علیه الصلاة وسلام ورته مسکی شو وی هغه تښتېدونکی بیا واپس راغی ته خو د ما نه تښتېدې د حق نه تښتېدې رالې وی یا رسول الله ته به ما معاف کوې وی او بس کلمه خو ویلې وه مسلمان شو بیا او کېناستو نبي علیه الصلاة وسلام بیا هغه ته څه قسمه خبره نه ده کړې چې پلار دې دا کړي دي یا تا دا کړي دي یا تاسو دا کار کړی دی نبي علیه السلام یکمشت هغه خبرې د هغه د ذهن نه وباسلې د خپل ذهن نه خو الله تعالی د وخته ایستلې وې نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ما بعث الله نبیا الا رعى العنم نه دی لېږلی الله نبي مګر سرولي دي په هغه باندې ګډې صحابه ووی و انت تام سرولي دي یا رسول الله نبی اسلام وفرمایل او سرولي دي ما ګډې د مکې د خلکو په قراریتو باندې قیرات د قیرات جمع ده قیرات د پیسو څه مقدار دی ما په هغې باندې سرولي دي یا د هغې په مقدار باندې اوربشې دي ما په هغې سرولي دي لکه اوږې شو نو په هغې ما سرولي دي بعضې خلکو وایي چې یاره د دې قراریت نه مراد دا دی چې دا یو ځای دی په مکه معظمه کې نو نبي اسلام فرمایي چې ما په مکه کې په هغې پلانکي ځای کې ګډې سرولي دي هغه وایي ځکه چې نبي علیه السلام په پیسو باندې ګډې نه دي سرولي موږ وایو دا څه منافي د نبوت سره نه ده نبي علیه السلام مزدوري کړې ده نبی علیه السلام تجارت کړی دی دایم کړی دی نبی علیه السلام د دې حدیث شان ورود دا دی چې نبی علیه السلام او صحابه یو ځل په سفر باندې تلي وو نو صحابو ته نبی علیه السلام وفرمایل چې ورشئ ګورګورې وګورئ د غر کې ګورګورې ډېرې ښې نو هغوی ویې ښه یا رسول الله ځو نبی علیہ السلام آواز ورکړو وی یو خیال کوئ وی ګورګورې به ګورئ خو وی خیال به کوئ چې تورې کمې نو هغه راشو کوئ شنې م راشو کوئ او سرې م راشو کوئ دا تورې چې نو دا ډېرې خوږې د ګورګورو سره کار ډېر د ګډبنو وي ځکه په غرونو کې خو هغوی ګرځي نو هغوی چې د نبي علیه السلام نه داسې خبره واورېده چې یاره په ګورګورو کې دا قسم نبي علیه السلام پیژني نبی علیه السلام خو مونږ وګنې بس کته په ځمکه باندې هم دکه د غرونو نه علاوه په مسجد کې یا دکه شان ځایونو کې وخت تېر کړی دی دی د ګورګورو نه څه خبر دی چې ګورګورو کې کمې پخې وي دا خو لکه څوک وایي تاسو خو داسې د زمیندارو په شانانو یو شی پیژنئ نو صحابه ورته ووایي یا رسول الله وي تاسو خو داسې خبرې کوئ لکه د ګورګورو باره کې لکه چې څنګه ګډبانه کوي نبي علیه السلام وفرمایل وی ما تاسو ولې نه پوهېږم ما ګډې نه دي سرولې هغه وی تا سرولې دي یا رسول الله وی او ما د مکې معظمې د خلکو ګډې سرولې دي په دوره پیسو باندې په دوره اجرت باندې دا یا د هغې حدیث ټوکله ده یا بل حدیث هم دکه شان شته په دې مضمون باندې وی او ما سره ولې دي نبي علیه السلام وفرمایل د مکې معظمې ګډې د خلکو د مکې د خلکو په قیراتونو باندې دې حدیث کې سره ترجمه الباب دا راغی چې انبیاء علیهم السلام او نبی علیه السلام ګډې هم سرولې دي او ګډې څه دي ګډې سرول چې دي نو دا د عجزای او د انکسارای علامه ده نبی علیه السلام فرمایي په ګډبانو کې به نرمي وي خوی به ښه وي عجزي به وي پکې او چې څوک اسونه ساتي نو د هغوی په طبیعت کې به هټ درمي وي غرور به وي تکبر به کوي اکثر او بیشتر داسې وي د اسونو خاوندان او دغه خلک چې وي نو هغوی لږ غوندې تیز وي
ډېر کم پکې داسې وي چې هغې ښه وي او د ګډو بیزو والا چې وي نو هغې کې ډېر عاجزي وي ډېر کم پکې داسې وي چې هغې پکې تیزي وي هغې کې او اوس هم د اسونو والا په دغه باندې تاسو وګورئ نو دا ټانګو والا چې وي که نه نو دی کې ډېرې غوسه وي ټانګو والا ځکه اس په ورسره او اوس رکشو والا دي نو دی ښه دي اجزان دي او اسونو والا چې ګورې ورته نو بس اسپو والا او ټانګې ورسره نو نه د چاماني خبره نه اکثریت پکې داسې چې هغې کې ولې دا اس دا خوی چې دی نو دا داسې غونتی دی نو د اس د خاوند خوی هم هغه په شان شي نو ګډو کې عجزي ده نو په ګډبه کې هم عجزي راځي نو دې کې تواضع ته اشاره ده نبي علیه السلام وفرمایل چې تواضع دا خو د انبیاء علیهم السلام او زما کار دا و چې مونږ ګډې سرولې دي او په ګډو سرولو کې تواضع ده نو ترجمة الباب تواضع ده او د دې باب نوم هم د باب التواضع و حفظ الجناح للمؤمنین